فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدقت يا رب العالمين. دلتنا الله رب العزت اوس د دې ټول صورت خلاصه بس بیانې اخیری ځایونه دي د صورت. الله رب العزت فرمایي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس هغه بنده چې هغه عمل وکړو او دی وي مؤمن، ایمان یې راوړي، کلمې ویلي، فلا کفران لسعیه، نو ناشکری به نشي کولی د ده د عمل، بېقدري به نشي کولی د ده د عمل، چې کوم عمل یې کړي د هغې بېقدري به نشي کولی. وإنا له، او یقینا د دغې عمل دپاره کاتبون، لیکونکي د دغه عمل دپاره سار او بېګا ستا چې دی په مټ باندې فرشتې مقرر دي، هغې ډیوټۍ سار کې بندي د روایت. بیا دغه کمې فرشتې چې د منځونو لیکل کوي یا نور لګیایي تا سره، کله چې د سارې مونځ شروع شي نو یو فرشتې رانه لاړې شي، نورې فرشتې راشي. یعنې مطلب دا دی چې هر ټیم ستا هره ادا، ستا هر یو کار، بلکې الله رب العزت بل ځای قرآن کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله رب العزت فرمایي چې ته د خولې نه یو لفظ هم نه وباسي مګر موږ د هغې نګراني کوو، د هغې نګراني موږ کوو. نو خبره دا ده انسان دی په خبرو کې احتیاط کوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو زنانه سره ملو شوي، هغې نه به چې چا تپوس وکړو هغې به جواب کې د قرآن آیات، نو بیا آخره کې دی ول له زامنو سره ملو شي، زامنو ته یې وایي چې دا زنانه د څومره وخت نه د دې دا حال، هغې ورته وایي دا په چا باندې حالات دي، ورنه دغه بعضې خبرې چې دا بد نه دي، خو دا حالات دي په انسان باندې، په چا باندې یو حالت ډېر حاوي وي هغې باندې دغه. و بیا د زامن نه ورله تپوس وکړه وي د دې څومره وخت وشو چې د دې حال دی، هغه ورته موږ سره هم داسې خبرې نه کوي، 20 کالو نه چې دی دې چې کله دې آیات نه کتلي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، چې خدای پاک به د ذرې ذرې د خیر او د شر حساب کوي. نو دې د هغې نه پس چې دې مستقل موږ سره هم داسې کلام بند کړی، بس چې موږ څه ووایو بس د قرآن نه یو آیات وایي، د هغې نه موږ ځان خپله خبره وباسو. الله وایي فمن یعمل، بس هغه چا چې هغه څوک چې عمل کوي من الصالحات د نیکۍ وهو مؤمن، او حال دا دی چې دی مؤمن وي، فلا کفران، بېقدري به نشي کولی لسعیه د محنت ددو، د چې کوم محنت کړی دی، کوم مشقت یې برداشت کړی دی، نو د هغې بېقدري به نشي کولی، مشقت په ځای پکار دی، زړه کې مینه محبت تړب چې دی دا پکار دی. نو خبره دا ده فلا کفران لسعیه، بس بېقدري به نشي کولی د عمل د دوی. وإنا له، او یقینا موږ د دې عمل دپاره دي کاتبون، لیکونکي، او یقینا بېشکه د دې عمل دپاره دي لیکونکي. نو څوک دي؟ فرشتې دي. وحرام، او حرام دي علی قریة، په قریې باندې اهلکنا چې هلاک کړي موږ هغې لره. وحرام، او حرام دي علی قریة، په هغه کلي باندې، په هغه حالیې باندې اهلکنا چې موږ هلاک کړي هغې لره، انهم چې یقینا دوی لا یرجعون، واپس به نه کوي دنیا ته. الله رب العزت فرمایي چې کوم هلک موږ هلاک کړو نو په دې باندې دا لازم دي، دا مقرر دي چې بس دې دنیا ته واپس راتلو
نشي کولی او که یو نیم چرته راشي نو معجزه وي لکه موسی علیه السلام ځان سره اویا کسان بوتله الله پې مرګ راوستو نو د الله رب العزت نه سوال وکړه الله دوباره ژوندي کړل داسې بعضې واقعات نورې د حضرت حزقیل علیه السلام قوم چې دی د جهاد حکم ورته وشوي ټول په ټوله وتښتېده چې کومې وعدې کې پناه واخیستله خدای پاک بېرته مرګ راوسته ټول یې مړه کړل بیا هغه سوال وکړه الله رب العزت دوباره را ژوندي کړل نو دا معجزه د پیغمبر شي د هغه دعا شوه نور الله رب العزت فرمایي چې قانون زما دغه یوه دویمه خبره دا ده وحرام او لازمني على قرية په یو قریې باندې اهلک په هغه قریې باندې اهلکنا چې هلاک کړي موږ هغې لره انهم چې یقینا دوی لا یرجعون رجوع به نه کوي قیامت کې دا د هغې ګویا الله رب العزت وایي چې تاسو داسې وایئ چې کومه قریه موږ هلاکه کړه نو دوی به قیامت کې رجوع نه کوي دوی به موږ واپس راپاسو نه الله وایي نه داسې نه ده واپس به راپاسو حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې فتحت چې راپرانستلی شي یأجوج یاجوج و مأجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج به چې دی دا به راپرانستلی شي راپرې به وګودي شي یاجوج و ماجوج نو ما تاسو ته ویلو خبرې پکې ډېرې دي څوک وایي چې قفقازیان چې کوم دي یعنې دا قفقاز دا چې کومه سلسله ده د روس سره دغه نه به دا یاجوج ماجوج راوځي مختلف کیسې دي پکې منځ کې کوم چې دیوال سر سکندر یعنی کوم چې ذوالقرنین رحمه الله هغه دیوال والو دغه دیوال چې دی وایي ممکنه دا ده چې د دې او زموږ ترمنځ او سمندري راغلي هغه لا لرې وي او یو رایه پکې بعضو دا هم ده چې کوم ده چنګیزیان وغیره دي چې راغلي وو دا دنیا یې چې دی نیست و نابود کړې وه نو یو دغه وجه هم او ممکنه دا ده چې اخري دور کې بیا چې دا راپاسي او بیا په دې دنیا باندې یلغار جوړ کړي او د دې نه دغه څیز جوړ شي دا جنګ جګړه او فساد دومره زیات وي اوس هم د هغې چې کوم نسل دی یو کول پکې راځي روسیان چې کوم دي دغه طرف چې کوم دی یا د چینیان چې کوم دي د دې چې کوم طرفونه نو د دواړو چې دی نسل زیات دي دغه هم پکې اقوال شته یا بیا د سام چې کوم اولادو بنیادی د سام چې کوم اولادو نو د هغې نه عرب فارسیان او د هغې نه رومیان چې دي دا پیدا شوي دا د نوح علیه السلام درې زامنو یو سام نو د هغې نه چې دی عرب فارسیان او رومیان دا پیدا شوي او د هم د اولاد نه حبشیان او سودانیان دا پیدا شوي او د یافس د اولاد نه چې دي ترکیان افغانیان یعنی څومره چې پښتانه دي یاجوج او ماجوج دا په دغه کې نوره بیا ډېره خبره چې دا الله رب العزت ته هغې چې الله څومره پورې ویلي نو هغې کې دغه کیسې خبرې پکې حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې فتحت یأجوج و ماجوج چې راپرانستي شي راپرې به غودي شي یاجوج و ماجوج او که دغه د دنیا سره وتړي چې دي حالات دي په دې باندې دې باندې لازم دي چې دې به نشي راتلی دنیا ته حتی تر دې پورې یاجوج و ماجوج مطلب دا چې قرب قیامت یعنې د قیامت چې کله بس راشي دي به بیا د دغه ځای نه راپاسولی شي او بیا به الله ته پیش کېدی شي تر دې پورې چې یا راشي یاجوج و ماجوج وهم من کل او دي به دغه ټول به وي حدبین د هر اوچت ځای نه د هر ډبې نه ینسلون رامنډې وهونکي نو دومره به ډېر وي چې ته د هغه ډېر کثرت ته اشاره ده نو الله وایي منډې به وهي یا به سولیدو به راګوزېږي د بره ځای نه مطلب دا دومره ډېر به وي چې تا ته به داسې ښکاري چې دوی د ډبې نه جوړ سم رامنډې وي او دا راسولیږي سم او دا به هغه بیا روایت چې ما درته کوم وي دې خوا د نورو سره هم شته نو هغه دا راځي یو پکې دا دی چې په آخره زمانه کې یو روایت دا دی او دا مضبوط هم دي دغه طرف د آخره زمانه کې به کله چې د دجال کیسه ختمه شي نو مسلمانانو به اتحاد کړي بیا د عیسایانو سره نو د عیسایان به ووایي چې دا فتح چې دا د صلیب د وجې میلاو شوه او مسلمانان به ووایي چې نه دا فتح مونږ ته د څه د اسلام د وجې میلاو شوه په دې کې به غټ جنګ وشي عیسایان به ډېر زیات وي دغه نه پس وایي دی ته نږدې یا یاجوج ماجوج به راپیدا کړي والله اعلم
الله وي والله فیصله کړی الله سوی واقترب الوعد الحق نزدې بشي دا وعده الحق چې رښتونی ده یا واقترب الوعد نزدې بوي دا وعده الحق چې نزدې ده نو کله هر سره تړي د غلوبې سره تړي دوی سره تړي درې سره تړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نزول باندې فرمایي چې انا وساعت کهاتن زو قیامت تک سره غلي نو ټول سره وزدا د قرب قیامت الامین واقترب الوعد الحق نزدې بشي دا وعده یا نزدې بوي دا وعده الحق چې حق دا رښتونی ده یعنی قیامت فاذا یان بس اچانک وی شاخصه راوتی ابصار الذين استرګدها غسانو قیامت چې راشي نو اچانک به داخله چی سترګې به داسې بړک راوتی داسې وګوري دا داسې شپېلې به وي یو بله فاذا هي بس په دغه وخت کې به وي فاذا نو بس په دغه وخت کې هي قصه دادا هي زمین د مؤنث نو قصه دادا شاخصه چې راوتی به وي ابصار الذين استرګدها غسانو کبرو چې کافران دي دی بسوي یا ویلنا افسوس دی من لرا قد کننا چی یقینا منگو فی غفلت بغفلت کی من هذا دی وقنا بل کننا بلکی منگا ظالمین ظلم کون کی وی بہیدار ارزان ای روا دیلم تیاری نلکلی بیا وی بلکی منگو ظالمان اللہ دو ساتھی نو دا ټول مراحل په موږ باندې را روان دي ټول مراحل په موږ باندې را روان دي الله دې په ایمان استقامت را نصیب کړي نو دین طرف ته توجه کول دي دین ته را نږدې کېدل دي مونځ کول دي قرآن ویل دي بیا خاص کر دا میاشت دا ډېر برکت والی میاشت دی الله توفیق راکړي انکم صلی الله ورته وایي انکم یقینا تاسو وما وهغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ دلته یو اعتراض دی چې ذهن دې کولوی پورې ورته نه پرې پوهېږي انکم یقینا تاسو وما وهغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه حسب جهنم تاسو چې عبادت کوئ ما سوا د الله نه او تاسو حسب جهنم حشات په د جهنم الله دو ساتي انتم لها نو تاسو یې د جهنم لرا واردون ننوتون کی یعنی تاسو به داخليږئ په دغه جهنم کې الله دو ساتي لو کان هؤلاء دغه اعتراض شو کا چا ذهن کولو لو کان هؤلاء کچرته ودا هلک الهه خدایان ما وردوها نو نبوي داخل شوی دغه جهنم تا وکل فیها او هر یو د دینا خالدون همیشه به په جهنم کې الله دو ساتي الله رب العزت فرمای کدا خدایان وی چرتا نو دی په جهنم تا نوی داخل شوی او دی به همیشه په جهنم کې لهم د دیو د بارا فیها پنی جهنم کی زفیر روړی بوي جهنم کی بروړی وي او زفیر اصل کې ویل شي د خرچ ہوتا الله رب العزت فرمای د خرونو په شان په جهنم کی چغه وي الله دو ساتي او دا چې چغه وي الله وي وهم فیها لا يسمعون چې دیو باقي بل سنوري ها او جهنم کې بل سن نوري د خپل چغونه علاوه د خپل روړو نه علاوه یو معنا او بل معنا یاره لا يسمعون چې دی به بګي سره د رحمت خبره نه وری سره د نجات خبره به بګي نه وری بس د جهنم د عذاب وي الله دو ساتي لهم د دیو د بارا فیها بدی جهنم کی زفیر چربوی د دیو د بارا بدی کی د خرونو بشان چربوی وهم فیها او دی بوی بدی جهنم کی لا يسمعون چې دی بنوري داغي جواب دی اعتراض ان الذين يكننها كسان سبقت چوان شوی لهم د ابو د بارا من زمن د جانبنا الحسنى جنت اولئک دغلق عنها د جهنم نا مبعدون لربوی نو اعتراض دا وکاګه که ذهن ورته خلاص شوی اعتراض دار چې الله رب العزت فرمای انکم وما تعبدون من دون الله وی انکم یقینا تاسو وما او هغه سيزونه تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه حسب جهنم نو سه دا به خشاک د جهنم انتم لها واردون او تاسو دې لرسه ورننوتون کې اعتراض پدې کې دار راغی چې کافر راوچت شو
او عیسایانو ته وی بیا مسلمان شو بیا رسو مسلمان شو هغه باندې کې دا اعتراض کړو وایي اوسه پورې خو به موږ پسې خبرې کولې اوسه پورې به عیسی علیه السلام زموږ رور دی موسی علیه السلام زما رور دی هغه د دین خبره کړې ده هغه د الله د وحدانیت خبره کړې ده اوسه خو جهنم ته ورسو الله وی انکم دیو چې دا کتاب د الله د جانب نه دی الله وی انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو دا هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه وې موږ خو د بوتانو عبادت کوو خدای عیسایان خو د عیسی علیه السلام عبادت کوي ها دا نور خو چې دی دا د عزیر علیه السلام عبادت کوي يهوديان نو بیا خو دا الله رب العزت خو فرمایي چې معبودین او عابدین چې څوک عبادت کوي او د چا چې عبادت کوي دا دواړه به جهنم ته ورځيږي چې دواړه جهنم ته ورځيږي نعوذ بالله من ذلک نو بیا عیسی علیه السلام جهنم ته ورځيدو او چې پکم جنت کې موږ سره عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام پکم جهنم کې موږ باندې خوشاله نعوذ بالله من ذلک دا اعتراض نو الله رب العزت دا غي جواب ورکړ الله رب العزت ورته وی نه خبره داسې نه ده ان الذين يكنن هاكسان سبقت چړواندې شوی دا لهم د هغو د پاره چې فیصله شوی ده په هغو باندې منا زمون د جانب نه الحسنا د نیکه د جنت چا چې بل ته نه دی ویلي چې زما عبادت وکا زما بندګي وکا او فیصله په ځان کې باغی باندې دا شوی ده یا اغیلا موږ د جنت فیصله وکړه نو دغه خلک چې اوس کې څوک عبادت هم کوي نو اولئک عنها مبعدون دی به د جهنم نه لري دی بیا جهنم ته نه ورځي ها چا ویلي دي دا داګر رحمت الله علیه چا ته ویلي چې زما قبر ته سجده ولګوا ها مختیار کاکی رحمه الله ته وګوره چا ته ویلي دي چې زما قبر ته سجده ولګوا یا دلته چې دا کوم نذیر چا قبرونو ته خلکو ته ویلي دي چې زما قبر دراش او جنډي ولګوا دی له غوټي ورکو دی له داو کو دی له داو کا ندی ویلي نه الله رب العزت فرمایي چې ها بچا باندې زموږ په سره روان دي شوی دا نو د اغیدا باراغي بل دغه جهنم نه لری او داسې بلری الله فرمایي لا يسمعون حسيسها چې دی بنوري دغه आवाज د جهنم حسيسها اصل کې ویلي کشالی تا ها یا او موږ ورته کشاری وایو کشاری د خو نو الله رب العزت فرمایي لا يسمعون دی بنوري حسيسها आवाज د جهنم وهم او دجدي فيما بهوسكي اشتهت انفسهم چې غواړي وهم او دجدي فی ویبا ما بهغه سيزونو کې اشتهت انفسهم چې غواړي نفسونه د دوی نو د مسلمان نفس غواړي پیغمبران څه غواړي او بزرگان فرمایي وای موږ جنت چې د دې لپاره نه غواړو چې دا د راحتونو ځای دی وای موږ جنت د دې لپاره غواړو چې دا د پیغمبرانو مرکز دی دا د پیغمبرانو ځای دی الله دې را نصیب کړي د دې لپاره غواړو نو الله رب العزت فرمایي چې پس کې د دې زړه خوشاله وي چې مسلمان دې هغه زړه بچا سره خوشالي وای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دې نزدېکت او قربت را نصیب کړي دا زمون ایمان دې زمون خوخه دا زمون دا خواهش دې چې زمون چا سره نزدېکت راشي موږ د چا سره یو ځای د دوه جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ستا په دې زړه کې دا خبره پراته ده الله رب العزت فرمایي په دغه ځای کې وته فيما بهغسكي لا يسمعون دبنوري حسيسها آواز جهنم وهم موجودي فيما بهغسكي بوي اشتهت انفسهم جوار نفسنا لدو خالدون هميشا الله لا يحزنهم الفزع الأكبر نبرسيگی نبغم جن کوي دلارا الفزع اغا مصیبت الاکبر دوی دلا با اغا لوی مصیبت غم جن کوي نه التم یو مصیبت دی لوی مصیبت څه شي د جنت او جهنم ترمنځ به ګډ راوستلی شي او دې ته به وایي چې دا مرګ دی نو به یاره ده کنه څوک چې په جهنم کې دی دای د باران دا جنت کې دې فیصله سکیږي اگر به حلال پېشي جنت والا ته وایي تاسو همیشه د بار جنت کې وای مرګ د لنیشته د مرګ کیسه ختم شو او جهنم والا ته وایي تاسو به همیشه د بار جهنم کې او تاسو د جهنم نه وتل نشته الله نو ساتي دا نو الله رب العزت فرمایي چې دا لوی یاره چې دا دومره لوی عظیمه سانحه ده د دې یاره په دې مسلمانانو نه
الله مې پکې راولي. الله وی لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کوي دي لرا هغه آفت لوی هغه غم لوی هغه مصیبت لوی هغه حادثه لوی وتتلقاهم الملائکه او ملاقات کوي دي سره فرشتي دلته به در سره لږ ډي اس پي ملاقات نه کوي دلته به یې مینه وي پی ته درخواستونه کې ټیټ پاسپورټ ته کې وړومبې چې د هغه کوم چمچي هغې ته به بلا وخلاندې باندې کېږي او الله وایي ته ځان جنتي جوړ کا نو وتتلقاهم الملائکة فرشتي به در سره ملاقات کوي او هغه به ستا استقبال ته ولاړ وي او څه به وایي درته وایي سلام قولا وایي په تا دې سلام وي د رب د جانب نه او ستا باندې دې سلامتي وي او الله رب العزت به درته خپله سلام ته ځان جنتي جوړ کړه الله دې را نصیب کړي وتتلقاهم الملائکة وملاقات بکوي دیو سره فرشتي ان شاء الله الله به را نصیب کړي هذا دا چې دیو دا فرشتي ورته څه وایي خلک له چې نوي مېلمه راشي د پوجیانو چې کوم دغه نه ورته ګاډ اپانر ورته پیش کړي چې هله راځئ دغه شان دا پولیسانو به خپل سیسټم وي یا چې یو کس له مېلمه راځي نو زمونږ دا چې ورله پاس ودرېږو ورله چې عزتداره سړي هغه هر چاته ودرېږي یا پکې غریب مالدار نه کوي هغه هر چا سره چې دی په خانداز سره میلاوېږي نو هغه ورسره لږ لاړم شي سنت دا دی چې لږ دروازې پورې ورسره یې لاړ شي د مېلمه سره نو دغه شان دا فرشتې چې دي دی به ورته دا ملاقات به ورسره وکړي بیا به ورته وایي خوشخبري به ورته وایي که نه وایي هذا یومکم دا ستاسو ورځ ده الذي هغه کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړې شوې وه کنتم چې وې تاسو توعدون چې وعده یې در سره کړې شوې وه یوم په هغه ورځ باندې نطوي السماء چې موږ به راغونډو اسمان لره کطی السجل په شان د راغونډولو د منشي للکتب کاغذ لره څنګه چې منشي کاغذ ولیکي او بیا یې داسې راغونډ کړي هغه کې نو الله رب العزت فرمایي چې د اسمان به زه داسې راغونډ کړم د قیامت په ورځ باندې یوما بله معنا یوم په هغه ورځ باندې نطوي السما چې راغونډ به کړو موږ اسمان لره کطی سجل په شان د هغه بیګ چې راګیر کړي للکتبي کتابونو لره چې یو بیګ څنګه د خپل کتابونه راګیر کړي دغه شان د اسمان چې دا موږ راغونډ به دا به راګیر شي کیسه به ختم شي کما بدانا لکه څنګه چې موږ پیدایش کړو لکه څنګه چې موږ پیدا کول کړو اول خلق اول ځل پیدایش نعيده اعاده به وکړو د هغې واپسي به وکړو د هغې الله رب العزت فرمایي ګوره شپېلې به والې شوي زما اسمان به م راغونډ کړو هر څه به کیسه ختمه شي وی کما بدانا لکه څنګه چې په لومړي ځل باندې څه کړو کما بدانا لکه څنګه چې پیدایش کړو اول خلق په لومړي ځل باندې مخلوق هم پیدا کړو په لومړي ځل هم پیدایش کړو د مخلوق نعیده موږ به واپسي وکړو اعاده به وکړو وعدا علینا دا وعده د زمونږ سره دا لازم دي په موږ باندې انا كنا فاعلین یقینا موږ یو کوونکي دي لره الله رب العزت فرمایي دي کې شک شوبه مه کوه چې دا به کېږي دا به نه کېږي دا خو عقل مني او دا نه مني ستا عقل یو سل ځله نه مني الله وایي یقینا موږ دې لره کوونکي یو الله رب العزت دې د ایمان استقامت را نصیب کړي